ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام جدغا مجلس حاضرین و مسلمانان نن دی استاد جماعت کی چکم پروگرام دی یو سلور ماشومان اغیر قرآن شریفونه ختم کړی دي او دویم ستاسو د دې جماعت امام صاحب او خطیب صاحب محترم جناب مولانا عبدالحق صاحب من سره فارغ شوی د دوره حدیث نه یعنی د دینی علومو فراغت داغه شوی دی عالم دی جوړ شوی دی او دغه خوشحالي پکې ده او مولانا صاحب مولانا عبدالحق صاحب والد محترم ډېر مکرم و معظم جناب حضرت مولانا مفتی ګلجمال صاحب دې د مجموعه د هغې دپاره د خوشحالۍ خبره غټه خوشحالي ده چې بچی ورته خدای عالم کړ او د هغه بچي نه الله په دې جومات کې د دین کار او د قرآن خدمت دی زمارونو الله پاک د هر عالم نه د دین خدمت دی څوک یو ځای لګیا دی څوک بل دی زمونږ په دې خلکو کې دا یو سوچ دی چې کوم عالم فارغ شو دی درس و تدریس کی په مدرسه کې به دا کامیاب او که مدرسه کې درس و تدریس نه کوي دا ناکام خبره داسې نه ده. زما یو شاګرد ډېره موده پس ما له راغلی و نو ما دې تپوس وکړه لکه مې درس شته وایي نه دي ما یې ولې یاره بس وایي فارغ شم درس موقع نه ده میلاوه ما امامتي دې نشته وایي ولې نشته غټه امامتي بې ده ما چې امامتي شته خلکو ته درس ولې نه کوي ماشومانو ته ته قرآن نه وایي هغسې خو ډېر واړه دي راسره ډېر شی واړه دي سهار او ماښام ورته قرآن ښیي نو مې ساده ده خدای ته څنګه وایي چې زما درس نشته د دې نه درس بل کم دی ته چې د ماشومانو بچو ته په ناظره قرآن ښیي زبر او با زبر با او دې قرآن په ناظره زده کړي نو تا خو بنیاد جوړ ته چې ناظره نه ویلې دی خو ما له مدرسې ته نشي راتلی چې موږ له مدرسې ته راځي او زه ورته دوره حدیث یا وړه دوره یا شپږمه درجه ښیم هغه چاته ښیم چې تا وله ناظره ورته ښولي نو بنیاد خو یې ته جوړی قرآن ورته بنیادي ته ښې او درس مې نشته ساده سړی د دې نه غټ درس بل کم دی تمامو د علماو نه الله پاک د دین کار دی او په هر زمانه کې د رب العالمین د قرآن خدمت
اخیستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه قرآن واخیستی د هغې نه تابعین زده کړه د هغې نه اتباع التابعین دور پسې دقه رنګې زموږ د پلار نیکونو په زمانه کې چې کوم عالمانو هغې نه مونږ قرآن زده کړه مونږ نه زموږ بچي او کشر ټول زده کوي نو قرآن یو بنیادي څیز دی دا خدای د دین د عالمانو نه اخلي او علم د شریعت دا زیور د زیور رونو ګورئ مفتی صاحب محترم منن څونه په خپل بچي خوشحاله بلکې نن یې پرېږده چې په کومه ورځ د ده دستاربندي وه مونږ ورته په دارالعلوم نعماني کې پټکې تړه څونه به خوشحاله چې شکر دی خدایه چې بچي مې نن پټکي وتړم عالم شو او الله پہ خوشحالیږي د الله فرشتے پہ خوشحالیږي د الله کائنات پہ خوشحالیږي د عالم جن دا د امت لپاره خیر او خیر او خیر علماء الله ته ډېر ګران دي زمانو الله ته ډېر خوښ زمونږ په دې امامانو کې څلور امامان چې کوم مشهور دي په دې کې یو امام تیر شوی دی حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله حضرت امام مالک رحمت الله علیه دته امام دار الهجره وی د نبی علیہ السلام مبارک د کلی امام مدینه شریفه کې به حدیث درس کاو او خدای ولا عجیب عزت ورکړي لوی لوی ګورونه عالمان دا د شاګردان زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل خاص شاګرد محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه دلولې ویلار شه د مالک علم مستقا امام شافعی رحمت الله علیه د مکې نه مدینه پورې شپاړه سورته مزل کړې دي شپاړه سورته او شپاړه سورته کې شپاړه کرته قرآن شریف ختم کړې دي او سره راغلي دي د حضرت امام مالک شاګرد دی هغه نه حدیث ذکر هغه نه د حدیث سره متعلق مسائل او فقه ذکر نو لوی درس به او شاګردان به سره ناستو په مسجد نبوي شریف کې او غده به کوم ځای پرتا و مونږ چې ریاض الجنه وته و هغه ځای باندې حدیث درس ته ناستو چې کوم ځای عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ناستو عبد الله بن مسعود په کوم ځای ناستو هغه ځای کې چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتکاف استوانه السریر و طویت اوستد په جمعات کې هغه سره حضور پاک مبارک اعتکاف کا دلته د کوټې دروازه نو مالک صاحب پاتہ درس کا او د حدیث سره ډېر عجیب شوق یو وینځه ساتلې و هغه ته وی چې سوکرا شو د عامه مسلې ته پوس کوي نو ما توای ضرب ولرم او که سوکرال او د حضور پاک د حدیث په تعالی جمعات کې جمع کاوه نوې زمانہ وی صاحب یو سړی راغلی دی دین د مسلې ته پوس کوي دی ورو جواب به ورکړ کوته ولا بیا به من دلاله وی صاحب جمعه ډک شو د خلکونه خلق په انتظار دي وی خراب خلق جمع شوی تو غسل خانه ته ورننه او ته غسل به او خشته جامې به واچول اکثر نه وي او خوشبو به استعمال کړو پټکې به و او په یو لوی شان کې ورو نو ځل وته چاوي سیب چې څوک د عامه مسلې ته اوس کوي نو دومره تکلفات نه کوي بس روزه جواب ورکړي او چې څوک د حضور پاک دا حدیث طلب لرازی نو ته دومره تکلفات کې او اخلاق به خشته جامې پاکې انځلې یا نوې چې او خوشبو پورې کې پټ کې وتا دیو ته سوي وای چې زه د حضور پاک د حدیث درس لرازم او ما غسل نه کړي پټکی مې نه تړلې خوشبو مې نه استعمال کړي خشته جامې مې نه چولې نو مالا د حضور پاک د حدیث د درس نه حیا راځي ور شوق دیتا محبت دیتا دومره د حدیث سره شوق دومره مینه و دومره محبت و دومره ادب و دومره احترام
یو کتاب یې لیکلی دی معطا ورته وایي د امام مالک صاحب ته نو چې دا کتاب یې ولیکه په هغې کې ټول احادیث جمع کړي دا آثار هم دي پکې او احادیث دي نو چې جمع یې کړه نو د علاقې په علماو یو ګرځاو چې دا وګوري چې دا څنګه دی لکه اوس هم څوک کتاب ولیکي علماو باندې ګرځئ هغې پې تقریضات دي چې هغې پې لیکلي دي چې دا ښه کتاب دی ویې ګوري نو دم د علاقې په علماو باندې وګرځاو نو ټولو علماو ورسره موافقت وکړي ډېر ښه کتاب دی لیکلی دی ټول ځکه بعضې علما د معطا د وجه د تسمیې دا ښیي واته العلماء ټولو علماو اتفاق وکړ په دې خبره چې دا ډېر ښه کتاب دی چې علماو خوښ کړ بیا یې شاګردانو ته ویې راځئ شاگردان ځان سره غټ غټ واخیستل د دریاب غاړې نه لاړ شاګردانو وایي څه کار به وي هغه چکر لګوي چې دریاب غاړې نه لاړ پخوا خبرونو دا کتابونه چې خلکو لیکل په قلم به یې لیکل صحیح به وي چې په هغې لږې اوبه توی شي نو خو چټ شي خوره شي د پرس دا خط نه خورېږي هغه خورېږي نو چې کتاب یې دریاب له یوړه نو کوله به یې کړه دریاب ته یې ورغورځوه شاگردان صاحب دا دې څه چل وکړو خواري دې وکړه کتاب دې ولیکلو دریاب ته دې وغورځاو دا دې څه وکړه اوهو دا خو چې اوس اوبې ووایي ټول به چټ شي صحیح به پرې خوره راخوره شي خبره خلاصه شوه امام مالک صاحب ورته وایي د الله نه معلومات نخلم چې خدای دا تا ته قبول دی که نه دی خلکو ته به قبول شو عالمانو قبول کړه خو چې الله ته به قبول وي او که به نه نو یو اوبو کې دې وغورځاو خدای نه به څه تپوس مونږ کوو مونږ ته به څه پته لګي وایي لږ صبر وکړئ نو د اوبو چپې یې کله یو خوړي کله بل خوا کله لاندې کېږي اوبو کې کله اوچتېږي رو رو غاړې ته راځي شاګردانو ته ویې راوچتې کړې راوچتې کړه چې راوچتې کړه قسم دی که یو پاڼه یو حرف هم پکې لون شوی اوچ کړسې یې راوایسته وایي پته ولګېده چې زما دا کتاب مخلوق او د علماو نه علاوه الله ته هم قبول دی داسې مبارک انسان ورو نو درس حدیث یو ځل کو یو سړی راغی هغې سړي راتلو سره د خلکو په دې اوږو په سټونو قدمونه راواخیستل او دقسې امام مالک له راغی او راتلو سره ورته صاحب دا درس دی بند کا نو بند یې که چې سړی روغ دی که لیونی دی درسونه څوک په چا د حدیثو بند دی چې بند دی کوي راپاسه مالک صاحب دا ګمان وکړه چې راشه سړی روغ نه دی زر قصه خلاصوه چې ځي ورته پاسې وی را ترغاړه وځه ور ترغاړه وه وی اجازت راکړه دا تندی دې ښکلوم ښکل کا نو امام مالک صاحب پوه شو چې خو سړی خو لیونی نه دی خو ناپوهه دی وی لکه دا یو څو غلطۍ دې وکړې یو خو دې د خلکو په سټونو قدم راواخیسته او دلته راغې دا خو دې غټه ګناه وګټله د خلکو په اوږو به قدم بغیر د ضرورت نه نه اخلي دا ګناه ده دویم دې په ما د حدیثو درس بند کړ دا دې بې ادبي وکړه او دریم درې ځان ته را ترغاړه باسلم او ښکل دې کړم څه چل شوی هغه هلک ورته وایي وی صاحب وایي دا غلطۍ مې وکړه خو د یو حرس ته لاس وایي بېګا مې خوب لیده ته دې جومات کې ناست یې د حدیثو درس کې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ ملګري ورسره وی فورا یې تپوس وکړه چې مالک ابن انس څه شو امام مالک صاحب وی چا ورته وی صاحب هغه د ستا په ګدۍ ناست دی او ستا د حدیثو درس کوي وی اواز کوي ورته وی تا ته چا وی چې حضور پاک مبارک دې غواړي وی ته ورپاسېدې خو یارېدې ترعد فرائص دا ولیدې راپیدا وی چې نبی علیہ السلام ته ورنږدې شوې نو حضور پاک ځان ته راته رغاړه باسلې او په دې تندي ښکل کړې دلته یې ښکل کړې ګوره اوس بل څوک پیغمبر علیه السلام ځان ته نه راته رغاړه باسي څوک ښکلی امام مالک صاحب پارسیبانان وایي وی قدر زر زرګر شناسد قدر جوهر جوهري د زرو په قدر زرګر پوهېږي او د لال او د جواهرو په قدر جوهري پوهېږي د امام مالک په قدر حضور پاک مبارک پوهېده
ځان ته رانږدې کړه. ولې؟ ځکه پیغمبر علیه السلام ته پته و چې زما میشن خو دې ملا صاحب په لاس کې اخیستی. د حضور پاک میشن څه دی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من، چې کوم قرآن د خپل رب نه تا ته نازل دی خلکو ته ورسوه. نو رسول نن څوک کوي؟ هغه عالمان کوي، هغه قاریان کوي، هغه حافظان کوي. نو د پیغمبر میشن هم دقه چې قرآن به خلکو ته رسې او په قرآن په معنا به هم پوهیې. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. الله وایي دا لوی قرآن چې لوی نصیحت دی دا مې تا ته نازل کړی دی، په دې خلک به د دې په معنا ته پوهیې. حضور پاک مبارک د قرآن رسوونکی هم دی، مبلغ هم دی، او پیغمبر علیه السلام د قرآن معلم هم دی. امت یې به پوه کړی. نو پته به حضور پاک ته چې زما میشن خو دې ملا صاحب په لاس کې اخیستی دی. نو دې راته غاړه باسو په تندي باندې ښکل کړه. نو امام مالک صاحب ورته وایي نو یې صاحب وایي دا غلطۍ مې له دې حرص ته وجه نه وکړې. وی ما وی چې خدایا کله به د امام مالک دغه سینې له خپله سینه رسوم چې بېګاه پورې حضور پاک مبارک خپله سینه ملګری ځان ته یې راته غاړه باسلې دی. او کله به د امام مالک صاحب په دغه تندي دا خپلې شونډې لګوم چې بېګاه پې حضور پاک مبارک خپلې شونډې لګولې. وی د دې حرص د وجې نه مې دا کار وکړ. مالک صاحب ورته څه وایي؟ وی چې تا دا خبره وکړه نو زمام واوره. وی چې کله د حضور پاک د دې حدیث مبارک درس ته ناست یم نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک مبارک سره ملاقات نه شي. دې نه اندازه ولګوئ که نه عالمان څومره خدای ته خوښ او زموږ خلک د خوله پاکۍ په مولۍ پاکوي. هلکه ولې د خدای نه نه یارېږي؟ د خدای ظالمه د خدای نه ویارېږه مه کوه. ګورئ مه کوه مه کوه مه کوه. خدای په خپلو دوستانو خفه کېږي. صبر به راته وکړي خو که راوینې ولې قسم په خدای که څوک درته خلاص کړي. دا خو د پیغمبر وارثان دي. ما به یو مدرسې ته چا بوتلم د بخاري شریف ختم غټه مدرسه ده لویه او ډېر تعداد به پکې د خلکو. هر کال به یې بوتلم. یو کال یې بوتلم خو جلسه په هغه ځای کې ونه کړه. مدرسه کې بار یو ګراونډ و یو لوی سکول و په هغې کې تقریب وکړي. نو ما یې لکه دا مدرسه خو لویه ده د دې سکول نه خو لویه ده خو پته نه لګي چې دوی ولې په دا سکول کې زه مې هم کېدی شي مدرسه کې څه کار کېږي یا بسې ما هم تپوس ونه. بل کال چې بیا لاړم دستاربندۍ له نو بیا غټ د کرکټ و که د فوټبال یو ګراونډ و په هغې کې جلسه وکړه. غټه جلسه وه. نو ما ترې تپوس وکړم هلکه مدرسه کې ولې تاسو جلسه نه کوئ؟ دا دویم کال دې بار کوئ. وایي دې مدرسه خو مونږ نه چا اخیستې ده. چا واخیسته؟ وایي هغه ځمکه یو خان وه او د دې خان یو زوی دی چې هغه د مولیانو سخت دشمن دی. چې خوله خوځوي ملا ته کنځل کوي. نو مدرسه کې به طالبان هم کنځل، استادانو ته به هم راغی، محتمم ته به هم راغی دا هم څه جوړ کړي دي، همدې ته څه ضرورت دی. د خلکو واڼه مو برباد کړل. برباد کړل. قرآن چې ښی دا بربادول دي که آبادول دي؟ یعنې دومره ظالمان بدبخته خلک چې د خدای د قرآن رکاوټ جوړېږي او ځان ته وایي مسلمان. د څنګه مسلمان یې؟ ظالمه قرآن ته بند تړی، د خدای کتاب ته بند تړی. وایي چې دا زما د پلار تاسو له درکړې نه او دا ما له واپس راکړې، خپل آبادي ته ونړوئ ځای. مونږ وایي چې هلکه په دې خو مونږ د کروڑونو روپو آبادي کړې نه وي، بس یوې څه بس دې دونه پیدا ته واخیسته نه پرېږدم. وایي داسې ظالمو چې زموږ د مدرسې دروازه یې جرنده کړه. وایي مونږ سره دوه لارې وې. یو لار دا وه چې ټوپک ته مو ګوتې کړی وې چې ستا پلار داسې داسې دا خو مونږ پې کروڑونه روپۍ ولګولې
او ته مدرسه باندې ودرېږه چې دا مازدیګر دی مو چې بیا نه کې او بیا به خلک وي چې مولیان جګړې کوي دویمه لار دا وه چې عدالت ته تللی وي موږ عدالت به اوس څه کوو عدالت فیصلو تاسو ته پته نه بس یې موږ خدای پیش او ته پیش نه جنګ کولی شو نه عدالت ته تللی شو نو موږ لاړو د کرۍ په کور کې مدرسه جوړه کړو دا 2 کاله ماته چې تا دستاربندي بار وکړه زموږ نه مدرسه اخیستې شوې ده د کرۍ په کور کې دعا کوه چې خدای بل خدای راکړي مې خدای دې همدغه درکړي خواري او محنت هم کړې ده بل نه غواړم په 3 کال چې لاړم مدرسه کولاوم او په هغه مدرسه کې دستاربندي وه ما دې تپوس وکړه هلکه مې مدرسه کولاو شوې یو مې جرګه پکې وشوې نه سړی په خپله راغی او مدرسه یې کولاو کړه او یې راځئ سبقونه پکې وایه او یوازې دا نه چې مدرسه یې کولاو کړه د کور او سروټۍ په 2 درېیمه ورځ یو دیګ بوخ کې طالبانو لرولې او راځي په دې مدرسه کې سار راځي دا خان بابا په خپله جارو وي مدرسه کې صفا کوي او طالبان چې درسګاه ته نه راوځي سبق وایي چې راوځي نو سپلی ګاډې وړي دې والا سپلی سموي او ټوله ورځ دلته ژاړي طالبانو ما معاف کړئ ما تاسو پسې ډېرې بدې ویلې ما ستاسو مدرسې پسې ډېرې کنځلې کړې ما تاسو د مدرسې نه ایستې خدای ته وګورئ ما معاف کړئ مې دا پسې چلو شو وی په ژبه کې چینجي شوې دي امریکې برطانیې ته تللی دی ډاکټرانو ورته وایي چې د دې علاج نشته دا بچه به دننه پرېږدو او که پرېم کړه نو دننه یې سرایت کړی دی جراثیم دننه تللی دی نو بس دم هېڅ علاج نشته رڼو الله په خپلو دوستانو خفه کېږي ګورې مه کوئ رزق الله سره دی ژوند خدای سره دی روح صحت عزت رب العالمین سره دی تاسو د خپل ملک پاکستان ته نه ګورئ نن بادشاه سبا جیل کې پروت داسې ژوند عزت چا سره دی خدای پاک سره دی ژوند الله سره دی غټ خان بھائی اعلان کوي چې خدای مو بخا دانګې خان وفات شوی سمع جنازه هلکه دا څنګه پرون روټي کو یاره بس کې ناستو پکړ کې او هارټ اټیک راغی ختم زمارونو بنیاد څه شی دی بنیاد د خدای قرآن د خدای کتاب دا بنیاد دی زموږ ستاسو نو اوس هغه